دویم دا چې دی وخت کې یو اپلیکیشن دی بر وخت په نوم باندې د پلی سٹور باندې شته دی د ډیرو ملګرو کې دی چې یوز کړی وي یا ډاونلوډ کړی وي د شرعي حکم څه دی دی کې د ایپ والا تا ته 5000 روپے قرض درکې 91 دن د پاره 10000 روپے درکې د 180 دن د پاره 25000 روپے درکې 360 دن د پاره قرض درکې ولې چې تاګه کې څنګه اکاؤنٹ کھلاو کې ته ورته میسج وکې ماته 10000 روپے په کار دی غاب درته فورن پیسې رولېږي درته وایي چې ایزی پیسه یا جیس کیش ته ورشه هغې به تا ته پیسې درکړي بیا چې د 91 دن کې تو واپس کوې نه بیا به 5800 روپے واپس کوې دا 800 روپے د نه زیاتې کټ کړي 798 دي خو به زما 800 ویلو اسانتیا ده بر 10000 باندې څومره کټ کړي ما ته پته نشته خو زما خیال دی چې 1600 به کټ کړي ولې چې 800 ولې نه 8 دونه 16 دی کې به 1600 کټ کړي اور 25000 باندې پته نه لګي خو 3200 یا 3000 به کټ کړي ما ته هغې پته نشته خو پیسې د نه زیاتې کټ کړي چې څنګه عام طور باندې معاشري کې مونږ چاته 100 روپے ورکو بیا نه 110 خلو دا سود دی دغه رنګ دا هم سود دی 5000 روپو کې سود کې ځان ته آخرت بربادای 10000 روپو باندې سود کې ځان ته آخرت بربادای 25000 روپو کې سود ورکې ځان ته آخرت بربادای نو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کول یا د دې استعمال کول یا د دې نه قرض اخیستل دا جایز نه دي ولې چې سود دی او سود حرام دی ورته حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الربا 70 جزءا د سود اویا حصې دي ادناها دې کې کم از کم ګناه څه ده ان ينكح الرجل امه چې یو سړی خپل مور سره زنا وکړي دې کم از کم درجه بیان کړي نو اوس کته یو روپے کې 100 انی دي کله یو انا سود کې دین دا ګناه ده کدوا انی کې دا ګناه ده اور که مثال 1000 کې یو روپے کې بیا هم سود دی بیا هم حرام دی نظام د اخرت ولې بربادي چې غینه 5000 راوړي خو چا ملګری نه راواله کنه بیا به ورکی 10000 الته نه اخلي بیا ورته 1600 سود ورکې خو دلته ملګری نه راواله کنه ولې د دنیا مخ باندې دومره څوک ملګری نشته ته 5000 روپے درکې بیا دې مطلب دی چې ته سره تاکي خپل څه نشته چې تا مې خلک اعتماد وکړي دا خپل اعتماد خپل خراب کړي ندیو جن دی اپلیکیشن ځان ساتل